برای چند روزی بس است جب دنیا را چون کی هجرت کوي کې ودا ټول خلک د دنیا نه سي من به جو ګلانو بل زو من به جو رسول الله د پاره دا کار دا شکول رسول الله د پاره کوي نه د دنیا سره سره محبت تاسو فارغ شوي د دنیا سره محبت نه کوي دا محبت سره هغه چا سره کوي یاري چا کې وفا د دنیا چا سره وفا نه کوي نن باندې بادشاہ کې او سبب کچکول پلاس کې درکې ګډا غلي نن یو سړی شان سبب غداوي نن یو ځواني د سبب خرافي نن صحت د سبب بیماری نن یو سړی وزیر د سبب اسیر تیریوي نن یو سړی صدر د سبب بدوي طالبان بھی دل میں دینا بے قدر کو گچی مثلی ہور ہو چاہیے اسی کو دل دینا جس کو دل مشہور ہو چالے ورکا جس کا دل قدر ہو سکے دنیا امام بخاری اول صحابی مهاجر نوم د دنیا نه هجرت ویم بعد محدثین وی چې عمر فاروق دا اول حدیث راوی عمر فاروق راوړ دا اخري حدیث راوی حضرت ابو هريره رضی الله عنه عمر فاروق یو عبد الله بن مسعود ابقه الصحابه د عمر فاروق فقاهه مسلم فقيه نو لاغل اخیر راوی اول راوی عمر فاروق افقه او دلته اخیر راوی ابو دی احفظ دې سړي چې په حدیثو کې فقاهت او احفظیت دی فقاهت چې استنباط د مسائل کوي احفظیت چې احادیث او تفسیر اخیری خبره چې امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دا حدیث ولې منتخب کړ د تشبیه ډیر حدیث دی بخاری کی تصحیحات د دې حدیث انتخاب وکړ د دې حدیث انتخاب یې چې دا د حدیث مجلس د ابتداء نه تاسو شروع او به قال حدثنا الحميدي تاسو په دغه شروع وی دا ټول اخیری حدیث چې راوړل دا د حدیث مجلس د حدیث نو دا حدیث په منزله د کفاره باندې دی چې دا د ټول لپاره په سمون کې زیاتې کمی شي نو دا دې لپاره مسؤل ګرځي کفاره یا وجه دا بعض محدثین وی چې اصل کې صحیح احادیث وی نو احادیث ویل دا سبب د پاره د دخول د جنت دی احادیث ویل او پاره باندې عمل کول او درس او تدریس او تاخیر دغه سبب د پاره د دخول د عمل دی او چې جنتیان جنت ته داخل شي نو جنتیان به سوي جنت کې دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين څنګه چې جنتیان جنت ته داخل شي او داوی دعوا وسوي سبحان الله دعواهم فيها سبحانك اللهم تحیه به سلامی او اخیری دعا به سوي واخر دعوانا ان الحمد لله انت محمد رسول سبحان الله دلتم دا په منزله د جنت نما مجلس د جنتیات جنت داخل شي اویبم دعوا مبیا سبحانك اللهم وی اخر دعوا به سوي دعوا داوی الحمد لله رب العالمين دلتم تبي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم نبی علیہ السلام کله یو مجلس کې بناست او د مجلس کې انتخاب او ختم بشو نبی علیہ السلام او فرمایي سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین صدق رسول الله النبی الکریم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين